الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مخی آیاتونو مبارکو کی اللہ جل شانہ د عبادت حکم او فرمایو او د معبود حقیقی د معرفت طریقے او خودلا بیان کړه د معبود حقیقی د معرفت طریقې بیان کړه او په محکم دلایل سره د وجود د صانع اثبات وک او اثبات د توحید کو او شرک یې قطعی طور سره باطل کو اوس دلته په دې آیاتونو مبارکه کې دلایل د نبوت ذکر کړي د نبوت د معرفت طریقه هغه معجزه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت او رسالت ثابت کولو د پاره الله جل شانه د ټولو نه اعلی او افضل معجزه ذکر کړي چې د منکرین د نبوت څخه شبهه باقی پاتې نشي هغه اعلی معجزه د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه قرآن عظیم الشان دی یا دویم ربط د دې داري د مخکې آیاتونو سره چې مخکې آیاتونو کې د عبادت حکم الله او فرمایو او دا خبره ظاهر او ثابت را چې هغه عبادت به عند الله مقبول وي چې هغه د کتاب الله نه ثابت وي الله جل شانه فرمای اے انسانانو کچره تاسو دا کتاب الله نه منه بلکې تاسو وایي چې دا حضرت محمد علیه السلام تصنیف کړي دی او د ځان نه جوړ کړي دی نو تاسو ته کل اجازت ته چې د دې کتاب پشان یو صورت چې په مثل د دې کتاب کې وي تاسو پیش کړئ الله فرمایي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله الله مخکې بیان کړی دی چې دې کتاب کې هیڅ شک او تردد نشته الله فرمایي ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب چې د هیڅ شک او تردد پدې کې نشته لیکن تاسو د قصور فهم او یا د عناد لوجنا تاسو بیا هم په دې قران کې شک کوئ نو وروړی یو وړوکی صورت چې هغه صورت په فصاحت بلاغت هدایت ارشاد او علوم او معارف کې په مثل د دې کتاب وي وان کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بسورة من مثله بسورة لفظ د صورت د قران کریم هر یو صورت ته شامل دی برابر خبره ده کاغه طویل وی یا قصیر وی څنګه چې د قران طویل سورتونه دا معجز سي دغه شان والو سورتونه هم معجز دي لکه سوره اخلاص سوره کوثر سوره عصر دا ټول معجز دي امام شافعی رحمه الله فرمایي کہ انسانان صرف په یو سوره العصر کې فقط تتبر او تأمل کی نو هغه انسانانو د فار کافی او وافقیږي د قران عظیم الشان هر حرف چې دی نو هر یو حرف دا معجز دی که چرته د تمام عالم فصحا بلغا راجم شي او وګوري چې د دې قران مثل وروړو نو نشي وروړي یو جمله نشي وروړي ناممکن دی محال دی وروړل ځکه الله جل شانه بار په قران عظیم الشان کې دی کفارو ته چیلنج ورکي چې راوړې د دې کتاب په شان په مثل د دې قران الله جل شانه ارشاد فرمای چې تمام انسانان جنات او انسانان که تاسو ملو شي او د قران په شان مثل راوړل اوغواله نو نشه راوړي د دې قران مثل راوړل ناممکن او محال دي اول الله جل شانه ارشاد فرمای ک چرتاسو تمام انسانان او جنات دا تاسو
جمع شي او د دې قران مثل راوړل اوغواړي نو نشي راوړي. لکه سوره اسراء کې الله فرمایي قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله فرمایي چې تاسو انسانان او جنات په مثل د دې قران نشي راوړي. د دې نه بعد الله ارشاد فرمایي چې د تمام قران مثل نشي راوړي نو لس سورتونه د دې قران په شان په مثل په فصاحت او بلاغت کې پیش کې. لکه سوره هود کې الله فرمایي قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. کچرتا نو د دې پشان په مثل لس سورتونه نشي راوړي یو سورت هم نشي راوړي. کچرتا لس سورتونه نشي راوړي نو الله جل شانه فرمایي وی تاسو یو ولو کې شان سورت په مثل او په فصاحت او په بلاغت د دې کتاب پشان پیش کې. لکه سوره یونس کې الله جل شانه فرمایي ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. دا ټول سورتونه مکی دي. سوره اسراء مکی دي، سوره هود چې دینو دا مکه مکرمه کې نازل شوی دي، او سوره یونس چې دینو دا ټول سورتونه دا مکی دي. ټول سورتونه په مکه کې نازل شوی دي. د هجرت نه بعد مدینه منوره ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې لاړ نو الله جل شانه بیا چې دینو د یو سورت روړو اعلان او فرمایو. لکه په دې آیات مبارک کې و ان کنتم فی ریب مما نزلنا نو الله فرمای و ان کنتم کچری تاسو فی ریب پشک مما د اغسنا نزلنا چې نازل کړی دی منګه علی عبدنا په بند خپل باندې په پیغمبر علیه السلام باندې فاتو نراتگو کې بسورتن په یو وړو کې سورت سرا من مثله په مثل د قرآن ودعو را ابل شهداءکم مشران خپل یا گواهان حاضرین خپل من دون الله سوا د الله نه مددګاران خپل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی ودعو را ابل شهداءکم هغه مددګاران خپل من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا کار اونکو ولن تفعلوا او هرگز یعنی شی کولی فتقوا النار التي فسقوا یریږي د اور اغنا وقودها الناس چې حشاک د هغه انسانان دي والحجاره او کانی دي او عدت چې تیار کړی شوی دي للکافرین د فارد کافرانو. سبحان ربک رب